أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. دیارلسم سبب یا دیارلسم جواب د احد متعلق تاسو اوریدو چې تسعدون ولا تلون على احد. حالات مشکل رال الله په خپل رسول او صحابه باندې ډېر مین دی، ډېر راضي دی د هغوی نه. په تکالیف راځي، د تکالیفو مقصد دای چې د معصوم ذات درجې نورې اوچتې شي او د عامو ګناهګارو ګناهونه معاف شي. بل پکې دا وي چې د منافق او د مخلص پته مو لګېږي، ګڼې فایدې پکې. هر یو مصیبت کې قرآن فرمایي ان مع العسر یسرا، ہر عسر سره یسر ویخ، یعنی ہر مشکل کې الله څه فایده یې ښیي. ابرازما مثال په طور تاسو ته یوسف علیه السلام واقعه کې اشارات کړو چې کرونه هغه سره زیاتې نه وی کړی او خرڅ کړی نه وی او د مصر نه نه کرینې نه وی باسل د کنعان نه، نو د مصر ته خو نشي رسېدی. دا بظاهر تکلیف ہو لیکن عسر سره یسر ہو. در قرآن ضابطه ده، تو قرآن ضابطه خلق پریدي صرف مشکلات به یادوي او چې پای کم نتایج مرتب کیږي نه به نه ښیي. نو ځان دې سره عادت کې چې کوم ځای کې تکلیف راغی نو ته پوه شه چې څه مسله جوړېږي، معامله جوړېږي، د اسانتیا مسلې جوړېږي. زلیخې که په هغه الزام نه وی لګولی نو هغه جیل ته نشي تللی، هغه جیل ته لاړ او جیل د مصائب چې د هغې ختم شو ظاهري، نو بس بیا د هغه ترقي شروع شو. نو دا وی مشکلاتو سره ابتلاعاتو کې الله خیر یې ښیي او دې لپاره خو ظاهري خبره دا ده چې زه پښتو کې وایم چې مونږ الله جوړ کړي یو، مونږ پراډکټ د الله یو. په مونږ کې چې څه خوبۍ دي خامۍ دي په یې مونږ نه پوهېږو، په هغې زمونږ خالق پوهېږي. دې وجې نه مزاج ځان له دا جوړ کړئ چې تاسو کوشش کوئ د ځان نه د مصیبت لرې کولو، د فتح او د فتح د کامیابۍ د هغې د حصول اسباب استعمالوئ، نتیجه الله ته پرېږدئ. که ښه نتیجه وي نو مې قبلوئ او که بده نتیجه وي مې قبلوئ. دې ته رضا بالقضا وایي. تصوف په ژبه کې دې ته رضا بالقضا وایي. قرآن مجید کې د صحابه کرامو خوی دا لیکلی چې رضی الله عنهم، ورپسې دی ورضو عنه، الله خو ته راضي دی خو دې ته هم راضي دي. یعنې کوم مشکلات چې وو د هغې نتیجه کې الله ورله دغه کمالات ورکړي دي. زموږ د خلکو دا ذهن دی چې دا مصیبت راغی او دا به څه کېږي، هېڅ نه کېږي، کار به سم شي. ځکه دا خو ټوله دنیا د هغه ده، د خالق ده چې هغې څنګه چلېږي هغه شان چلېږي. انسان له پکار دا وي چې هغه څه کوي د هغې مطابق هغې سره واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. لقمان خپل زوی ته نصیحت کړو چې واصبر علی ما اصابک، تا ته چې څه ورسېږي پای صبر کوه. ان ذلک من عزم الامور، دا د واجبو کارونه نه دی، دا مستحب نه دي، دا واجب دی. ته کولی څه شي، ته ګړو لاس ووهې نو څه به وکړې؟ سړی ناکام شي نو الله سره څه کولی شي؟ هېڅ نه شي کولی. نو دا د الله الوهیت دی، د هغه خدایتوب دی، څه چې هغه کوي نو کوي. مسلمان له پکاري چې په هغې باندې راضي شي. تو دې ته دا مشکلات خو الله رسول وو، لیکن د مشکل باوجود الله دې باندې رحم کوي. ثم انزل علیکم، بیا راولېږه په تاسو باندې من بعد الغم، د غم نه رستو، د پریشانۍ نه رستو، امنتن امن. امنا او امن کې څه فرق دی؟
دا زمونږ په امن او امنه کې فرق باندې نه پوهېږو. نور عربی کې خدای کې فرق شته دی. امنه دی ته وایي چې مصیبت اسباب موجود دي لیکن بیا هم امن حاصل شوی دی. یعنی اسباب شته دی، دلته کې اسباب د جنگ دي لیکن د جنگ په دوران کې دی باندې الله پرکالی راولي. پرکالی او خوب هغه وخت کېږي چې انسان ته امن حاصلي. دا پرکالی راوستل دلته کې الله دې ته امانه وایي. امن هغې ته وایي چې هلته کې اسباب د خوف نه وي. دلته اسباب د خوف شته دی لیکن بیا هم الله امانه وایي. دا څه شی دی؟ دا نعاس و. نعاس خلک وایي چې وده کېږي نو سترګې مې درنې شوې. نعاس دې ته وایي چې سړی غورځېږي راغورځېږي، ساعت په ساعت غورځېږي. نو زمونږ غورځېدل خو د غفلت د وجې، د غفلت د وجې یا ډوډۍ ډېره کړي خېټه پې درنه شوي دله خوب ورځي یا شملیس کړي چېرته. دا هغه څیز نه و. دا امانه الله رب العزت په غزوه بدر کې هم راوستلی لیکن هغه د جنگ نه مخکې و. سورة الانفال کې به راځي یولس آیت کې چې هلته کې هم دغه شانته نعاس راغلی و، پرکالی راغلی وه صحابه کرامو باندې. او دا معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ته نعاس معنا چې ته پرکالی وکړې دې پورې منکرین حدیث خان دي چې په جنگ کې خو تکړه سړی پکار دی چې څلور غوږونه یي او څلور سترګې یي، چار طرف ته ګوري. ته خو وده شو لکه چا وي چې وده شو. یعنی د حدیث نه انکار دې ته ورسول چې را له قرآن نه انکار کوي. نعاس ویلې پرکالی ته شي پدی پرکالی راغله او دا پټوله نه راغلی، دا کله یو ځای کله بل ځای، کله یو ځای کله بل ځای، یعنی مختلفو کسانو باندې راغلی وه. او دا په داسې وخت کې ده اوس چې دا د جنگ نه رستو وخت دی. ابو سفیان دی او خالد بن ولید دی د کفر حالت کې چې وو هغوی تښتېدلي دي تللی دي. هغې وخت کې الله په دې پرکالی راوسته. ثم انزل علیکم بیا راولېږله په تاسو باندې من بعد الغم د غم نه رستو امنتن امن. تاسو شی او نعاسن پرکالی وخت یغشا طائفة منکم پټولی یعنی راتلله دا په یو ډله باندې ستاسو نه. یو ډله داسې ده چې په هغې پرکالی راغلې ده. وطائفة او بله ډله داسې شته دی قد همتهم چې هغې فکر کې اچولي انفسو خپلو نفسونو. یو ډله داسې شته یعنی یو ډله داسې ده چې په هغې پرکالی راځي، دا صحابه کرام دي. او بله ډله داسې شته دی چې په هغې پرکالی نه راځي خو هغې د خپل ځان په باره کې د خپل مستقبل په باره کې سوچ کړي دي. دا منافقین دي، منافقین دي، منافقانه طور دی اسلام قبول کړی دی. احد کې راغلي هم دي، څه خو تللي دي پکې، خو څه پکې شته نه. هغې حیران اوس په دې باندې دي چې زمونږه څه ځای پاتې شه. مسلمانانو شکست وخوړ او کفارو ته مونږ ښکاره شي چې مونږ مؤمنان یو. مونږ له هغې لاس نه راکوي، بیا خپل ځان باره کې فکر کړي. یظنون بالله ګمان کوي په الله باندې غیر الحق، داسې ګمان چې صحیح نه دی. ظن الجاهلیه ګمان د جاهلیت، د جاهلیت ګمان کوي د الله په باره کې چې یا به فتح راځي یا به نه راځي، یا به دا الله رسولي یا به نه. دا یې په سورې فتح کې هم ویلي دي 6 آیت کې او 12 آیت کې چې منافقینو د الله او د هغه د رسول په باره کې غلط ګمانونه کول، ځوان د جاهلیت یې کو. دې ځای نه د آیت کریمه ته وګوره، دې نه معلومیږي دا چې څه منافقان دي او څه پکې صحابه دي. منکرین حدیث وی چې مونږ حدیث باندې ځکه اعتماد نه کوو
د نن زمانې چې کوم منکرین حدیث دی چې دا کم سړی حدیث نقل کوي نو دا صحابي دی او که منافق دی. یعنی کم سړی چې قال النبي صلی الله علیه وسلم وایي موږ ته نو دی منافق دی او که دی صحابي دی. دی په خپل خیال کې یو ډېر لوی غټ اعتراض کړلی نو ورته وایي چې ګوره منافقینو علامات قرآن مجید ښودلي وو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ښودلي دي. ٹھیک ده قرآن مجید دا فرمایلی دی چې بعضې تاسو نه پېژنئ لا تعلمهم نحن نعلمهم. سوال دا دی اوس چې د منافقینو په باره کې الله حکم دی دا چې جاهد الکفار والمنافقین. مخکې مونږ علت ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې جدا تشخص نه ورکو په دې وجه د هغې نشاندهي نه کوله خو منافقین د هغې نه وروستو کوم چې غټ غټ منافقین دي لکه عبدالله ابن ابی بل څوک د هغې نفاق ښکاره صحابه کرامو پېژندل او دین چې هغې د چا نه اخلي نو هغه صحابه دي چې هغه مشهور دي هغې کې منافقت نشته لکه ابو هریره دی انس دی فلان 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 داسې د بانې اعتراض دی. بس یقولون دی وایي هل لنا من الامر من شین آیا شته دی زموږ دپاره د امداد نه څه څیز. دلته د امر څه معنی ده؟ الامر النصر والظفر. آیا الله به زموږ امداد وکړي؟ دا چې د الله رسول دی نه الله یې امداد ولې نه کوي؟ نو ګوره چل داسې دی چې دا الله رسول جدا خبره ده او د دنیا چلول جدا خبره ده. الله کو غواړي خپل رسول له هر څه ورکولی شي لیکن هر څه نه ورکوي. دا د هغه خدایتوب دی اوس د هغه الوهیت دی. قرآن مجید دا فرمایلی دی چې که بالفرض دا خلک ټول یو ځای نه وی که نه او د مسلمانانو د ابتلا یا د ډېر خفه کېدو امکان نه وی نو موږ به د کفارو د کور سیړی د هغې چتونه دا د سرو زرو ورکړي وو هغوی له. الله په دې قادر دی لیکن دنیا چلول په هغې طریقه باندې کېږي څنګه چې الله غواړي. دې کې د پسند او ناپسند خبره نشته. الله خپل رسول سره امداد کوي که نه کوي د هغه خوښر. کله چې هغه غواړي امداد به ورله وکړي چې کله نه غواړي امداد نه کوي. دوی وایي هل لنا آیا شته دی موږ دپاره من الامر من شین د امداد نه څه څیز. ته ورته ووایه ان الامر کله لله. امداد خو ټول دا د الله په اختیار کې دی. سیدنا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ اگر حدیث نقل لے صحیح بخاری کی 4562 هغه وی ز پای خلق کومه چې پاغي نعاس راغلو غشین النعاس ونحن فی مصفانا. زمونږ چې کوم د جنگ ځای او زمونږ پای کې ناستو مسافه نه پای کې د احد پر ورځ فجعل سیفی یسقط من یدی واخذه ويسقط واخذه. ډېر کړه دی و زمانه خپله توره پرېوته ما بیا راواغسته د نعاس ته وجه. دارنګه صحیح سنن ترمذی کې حدیث راځي 300 نمبر دی یا د هغې نه 3000 نمبر دی وړاندې رستو. یې دا فرمایي چې مونږ صحابه کرام ولیدل چې د هغې خود چې کوم دی دا ښکاري نور مخې نه ښکاري خود یې ښکاري یعنې داسې ناستې ودري چې تشه ټوپی ټوپی ښکاري. دا نعاس راغلی و په هغې باندې. دا اعتراض چې کو دا منافقین کو قل وایه ان الامر کله لله. یقینا امداد ټول د الله په اختیار کې دی. یخفون فی انفسهم دی پټې په خپلو زړونو کې ما لا یبدون لک هغه څه چې تا ته نه ښکاره کوي. نو آیت کې ته وګوره سوچ وکړې چې دا د منافقانو بدۍ بیانوي. یو بدي دا قد همتهم انفسهم. دویمه بدي دا یظنون بالله
درېمه بدي ده یقولون هل لنا من علم من شیء. څلورم دا چې یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک. پنځم دا چې یقولون دی وایي لو کان لنا من علم من الامر شیء، که چېرې وی زمونږ په اختیار کې څه شی ما قتلنا هاهنا موږ به دلته نه قتل کړي شوي. مسله د لو کان لنا من الامر شیء. یو کار چې وشي که نه، ګوره یو هو سړی اسباب استعمالی چې ما د فلان کې شی ملو شي، یا سبب استعمالی چې د فلان کې تکلیف را نشي. دا خو سنت طریقه ده. استعمال کا نتیجه په الله پرې ده. اوس کله تا یو شی استعمال کوي یا استعمال نه کو، پرون یو کار شوی دی بالفرض، نو ته به داسې نه وی چې که دا کار داسې نه وی شوی نو داسې به نه وی شوی، یا که دا فلانې کار داسې شوی نو نتیجه به داسې نه وه. زمونږ خلک تېرو شوو کارونو پسې لو استعمالوي. دا د منافقانو خوی ده. دا د منافقانو کار دی. حدیث کې ذکر راځي چې تاسو لو مه استعمالوئ. دا به د سوالاتو یو بوچاړ شروع کي به تاسو باندې چې که فلانې نه وی دا کار به داسې نه وی شوی، او که فلانې وی دا کار به داسې شوی وی. دا بیا تقدیر ته سپارئ. یعنې د اسبابو د استعمال باوجود چې یو شی یا ملاویږي ته نه غواړې او ملو شي، یا یو څیز ته لرې کول غواړې هغه نه درکېږي، نو دا تقدیر الهي بیا. او تقدیر الهي الله د مخلوق د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې لیکله. 50,000 کاله مخکې انسانان لا نه پیدا، مخلوق لا نه پیدا، چې 50,000 کاله مخکې الله تقدیر لیکلی دی. تقدیر د دوه عقیدو نه جمع کړی شوی دی. تقدیر مسله تقدیر دوه څیزونه یې په دې کې. یو دا چې الله په هر څیز عالم دی. یو سړی دی هغه کله څوک پیدا کېږي، څنګه پیدا کېږي، انجام به صحیح، په دې باندې الله عالم دی. هغه ته علم دی مخکې نه. انسان مجبور نه دی. دا خلک کیسې کوي بیا سې دیوی کې دی مجبوره کړی، مجبوره خو نه دی، خو الله ته د هر څیز علم دی چې د دې څیز اصل نتیجه دغه ده، انجام یې دغه ده. الله عالم دی. ادویم دا چې هغه د دې قدرت لري. علم او قدرت چې یو ځای کې ته وایي تقدیر. د بعضې خلکو لکه معتزله هغې تقدیر څه ته وایي؟ د الله علم ته وایي. یوازې د الله علم ته تقدیر نه وایي، خو الله علیم دی. ان الله علی کل شیء قدیر. د قدیر نه قدرت ہوته ده، قدرت نه قدیر ہوته ده. الله د هر چیز قدرت لري. یعنې دا قدرت لري چې د هر کار ورته معلوم شي. نو اندازه لګول او بیا دومره زره کاله مخکې هغه لیکل او نتیجه هغه برآمد کېدل، دې ته وایي عقیده د تقدیر. عبدالله ابن عمر له یو سړی راغی، ورته یا فلان کې تا ته سلام کوي، وایي تا څوک وایي فلان کې ته سلام ورسوه که نو ته ورته دا مه وایه چې ښه وبرسوم، ښه ورته وایه ښه وعلیک وعلیه السلام. وعده ورسره وکړه، خو ده ته وعلیکم السلام ته ووایه که نو که ته را خبره ورسوې هغې سړي ته. یعنې سلام یو امانت دی. او چې تا ورسو دا سړی به تاله پکاري، دا به نه وي چې ښه مهرباني ښه مهرباني نه وایي. هغه تا ته وایي وعلیک وعلیه السلام. او تا دوه فایدې شوې. دې سړي هم درته سلامتیا دعا وکړه، او چا چې رالېږلې هلته کې هم د سلامتیا دعا ملو شوه. نو وعلیک وعلیه السلام. راغې سړی نو ویې ویل چې دغه شان فلانکي تا ته سلام کړی. هغه ورته ویل چې ما اورېدلي چې هغه د تقدیر منکر ده. نو که تقدیر منکري نه ته څه مه وایه، او که تقدیر منکر نه نو علیک وعلیه السلام ورته ووایه، وعلیه السلام ورته ووایه. د تقدیر نه انکار کفر ده. پښتنو کې چې دا مشهوره دی تقدیر تړلی خر دی که نه، پلانې ریډینګ دا الله پیژني نه سره بکواسیان دي، پوهېږي نه په مسله باندې. تقدیر دوه عقیدې دي، د الله قدرت او د هغه اندازه.
کتا اللہ سمیع بکل شین گڑے نو قادر علی کل شین میں گنے ادا دوڑا عقیدے چی یوزے کی چی اللہ دا ہر چیز پتہ مخ کے نہ معلوم دا انہیں تو وہی مسئلہ دا تقدیر جبر مور بگی نشتا چکندے انسان دا غیر نہ مجبور دے نہ دا خواہ اللہ اس چیز بارے کی خبر رکڑ دے چہ دے نتیجہ بدا گئی انجام بدا گئی یو قابل ڈاکٹر پویا ڈاکٹر چی اللہ چاہا سبق موقع لیخ تجربہ ہم دے رہی ارے چې موږ مریض بوزو نو هغه مریض الټی نو ډېر پکې داسي چې هغه وارثا خوا کې ورته ځان مکړوي ست درې دوايي ولا اوسه بس دا په خوروي نور ځان مکړوي نو ستا په خیال هغه تجربه کې صحیح هغه تشخیص نه هغه پوه شي چې دا مسله داسې ده دا خو یو انسان هم په دې پوهېږي چې انجام دک دی ده او کم چې ظالمی ډاکټر نه پدې نه دی خو 10 منټه پس مري ورته د 22000 روپو نسخه ویلي کړي او 23000 روپو زیاته ده خلک او خراب خلک ګرځي نو سویل عالمانو کې مخه خرابي عوامو کې مخه خرابي ډاکټرانو کې مخه خرابي دا ډاکټران موږ لیدلي چې هغه لکه هر څنګه مریض ته بوتل دی او دا شان حالت ہے نہ چیس والا مگو مڑو کے انجیکشن میں مونڈا او ځان له ذهن ما جوړوي چې خلک بس وي چې پلار له علاج نه کو بس خامخا بوزي راولي چې سره جوړ کړل مور له علاج نه کو نارمل سوسیس چیا ورکو بس خدان په مطمئن کا چې کله وخت نږدې دی وخت لګ دی د جسمانی ساخت دا سره چې نو پای ته متاوان مکو دې مطلب دا نه چې چاته د پلار مور نه دو خپل خپلوان نه غني مال او دولت غوري اسراف بځای ګناه ده قدرت قدیر الله قادر ده په هر چیز باندې اوس خلک دا سره ال معتزله کې چغي ویل چې انسان کم دنه کې کارونه کوي دا خو الله ته مخکې نه معلوم دي او دا بده دا کار نور ته معلومي کې نه معلوم او دا بده کارونه د الله په اذن کې که بغیر د اذن نه کیږي اذن مشیت ته وي اجازت ته وي هغه اجازت ورکړل دی کړ چې ته دا کې او کدا کې پدواړو کی اجازت خو آیا پدې کې جبر شته چې خامخا به کې نادا هو بګی نشته دا معتزله دا خیال دی چې کم گناہونه کیږي نو دا د الله په اذن نه تقدیر ناغي دا یو پورشن لرګل کامیابی چې کوم دی خېګړې نیک کارونه د الله تقدیر کې داخل لی غیبت پکې نه داخل دا خلکو ته قدریه وایي دې ته وایي قدریه دا مبتدعين دي بدعتيان دي دا مونږ وایو حدیث کې راځي وشر لیس الیک د شر نسبت تا نه کو ا دې کې ما قاعده مخ کې خولې دا تاسو دا ویل شي چې الله خالق کل شی د کائنات کې جسدي دا ټول الله پیدا کړی خو که اوسړې په دې کې کمزور او خراب سيزونه ګوري چې الله د سپو خالق دی الله د خنزیرانو خالق دی الله د لومبړانو خالق دی تو دینا محدثین منع کوي ولی الله خالق نه ایسا نہ دے خدا نسبت غتا د خراب و خراب سيزونه خنه ده نو څنګه چې الله خالق د خیر دی نو دارنګ خالق د شر هم دی لیکن یوای د شروع نسبت الله ته کول دا مناسب نه غني وشر لیس الیک خدا قدریه دی زمون خلک د قدریه معنی خاص کردا زمونږ استادان چې گئی یا علماء دیوبند تو دی قدریه نه لګي دی منکر تقدیر لګي دا هغه علمي نقطو کې اوساته منکر تقدیر کافری منکر تقدیر کافری قدریه کافر نه دی اغي د شر نسبت الله ته نه کول غواړي او د خیر نسبت الله ته کول غواړي خدای بدعت دا دې بدعت دیو جن محدثین کله قدری سره ده لیکن رښتینه حدیث ته اخلي
کې وجه دغه په حدیث کې د بدعت سره عمل دخل نه بلکې د راوی د وثاقت چې خلک ورته ثقاحت وایي د وثاقت خبرې دا لو مسله دفن کې نه دا مو وایي چیرې که دا کار مې کړی دا به داسې شی و او که دا مې داسې نه وی کړل داسې به نه شوی نه چې څه شوي دي بس شوي دي ایکې لو مه چېړه ما یو ځای کې په دې بحث وکړو مسله د لو ملګري بل لوی خلک وو پي ایچ ډي او د ایم فل دا سټوډنټس نو ټول یو بل ته وکتل دي د انګریزۍ والا لو واغست پوه شوې نو ما ورته ورته پښتو لو دی پښتو کې لو څه ته وایي د غنمو لو دی مې بله ټوله بیا خاندل ځان پورې زه څه وایم تا مسله د لو دغه لو خو زه نه یادوم دا مسله د لو ده کوم چې دې ځای کې ده محدثینو دې ته مسله د لو وایي یقولون لو کان لنا دې لو ته دې وجې ورته لو وایي چې لو کان لنا که چېرې وی زموږ په اختیار کې څه شي ما قتلنا هاهنا موږ به دلته نه وي قتل کړی شوی لکه یو سړی وي که هلته تللی نه وي نو مړ به نه وي لکه چې مړ شوی یې نو دا خبرې پرېږده که لاهور ته نه وي ته دا چل به نه کېده دا چې بس څه شوي دی شوي دی هغې نه سوا بل نه کېده دا به تا مطمئن کوي دا خبرې چې دا لو عقیده ته وساتئ نو بیا به کار سمي بیا به د اطمینان بس الله ته منظور اوس ولی شم به قل وایه لو کنتم فی بیوتکم دا غلو د اوس قرآن د لو جواب کې لو کوي لو کنتم که چېرې وی تاسو فی بیوتکم په خپلو کورونو کې دې تقدیر مسله وایي که تاسو خپل کور کې وی او لبرز الذین خامخا راوتې به وی هغه کسان کتب علیهم القتل چې پای باندې قتل لیکلی شوی و یعنې قتل پې مقرر کړی شوی و کوم خوا به راوتي وو الی مضاجعهم مضاجع د مضجع جمع دی د ډډې لګولو ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په ورځ باندې مضاجع خولی وو کنه فلانې بدل ته راورځېږي فلانې بدل ته راورځېږي فلانې بدل ته راورځي د مضاجع دا اوس تقدیر مسله شوه چې که تاسو کورونو کې وی او الله ستاسو قتل لیکلی و بالفرض نو تاسو به ټول راوتې وی هلته کې حدیث کې راځي الله چې د چا مرګ کوم ځای لیکلي که نه نو کار څومره لرې ځای دی هغې ته محتاج کړي دلته مفسرین دلته خو نه خو سورت لقمان کې یو قصې لیکي لقمان کې نه لقمان کې لیکلی سیدنا سلیمان دغه دربار کې یو سړی به ناست پاس و هغه یو ملک الموت چې دغه دفتر هغه له خو به ته راته که نه ملایک به ټول راتله چې ته ملک الموت راغلی دی تا ته د اسرائیل وایې که نه اسرائیل نوم نه دی دغه دا اسرائیلیاتو کې مشهور شي 4 فرشتې نه جبریل میکائیل اسرافیل او اسرائیل ته ویل چې ته قرآن کې لیکلی قرآن کې د اسرائیل نوم نشته نه په حدیث کې نوم شته د اسرائیل هغې ته ملک الموت وایي قرآن کې جبریل دی او میکائیل دی او د اسرافیل ذکر په حدیثو کې دی او ملک الموت قرآن کې نوم شته دی دغه ملک الموت قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم پتا چې کوم ملک الموت مقرر دی تاسو هغه مړ کوي دا د علماو د ژبې نه اسرائیل راځي که نه ښه نه کوي دا اصلاح کته خو د اصلاح لپاره که ملک الموت د مرګ فرشته بس نه ملک الموت چېرته راغلی یو سړي ته یې نیغ نیغ کتلی دي نو هغه یېرېدلی دا سړی چې ته جوړ ما ته ارادې ښې نه دي چې لاړ ملک الموت تللی دی نو سیدنا سلیمان ته سړي ویلي چې د ارادې ښه نه دي ما لرې که دې ځای نه هغه سره هوا او بس په یې ور سور کړی چېرته کې لرې شام مام ته بوتلی دی بورس چې راغلی ورته یې لکه زمونږ دا دوستان ته یری که نه ښه نه کوي هغه وی څنګه وی پرون دا سړي باندې سترګې روښ کړې وی نه ما خو سترګې په دې وجه نه وې روښ کړې ما ته خو دا حکم و چې پلانکي ځای کې د ساه واخله او دی تا سره ناستو نو ما یې چېره به دی هلته څنګه رسي خو چې ټایم یې راورسېد زه لاړم نو تا رسولی ولته
دې د تقدیر وای تقدیر دې ته وای چې دلته کې دی وایي دلته کې یاره راغله هغه ته یې مال لرې کړی ځنه بوت هغه ساعت هغه واغسته ملک الموت په تقدیر دا دی چې کوم ځای نه به یې خورې څنګه به یې خورې څومره به خورې دا ټولې فیصلې شوي دي دا فیصله شوې ده دا لیکلې شوې ده جنت ته به څنګه ځو دا ځان کې سوچ پیدا کړه د کوم څیز چې فیصله شوې ده چې من عین یاکلو کوم ځای نه به خوري کم یاکلو څومره به خوري او کیف یاکلو څنګه به خوري دا فیصلې شوې دي د دې باره کې ټول فکرمند دي که نه ټول دغه فکر د جنت او جهنم فیصله نه ده شوې اب کله کېږي قیامت پر حساب کتاب نه وروسته د هغې فکر شته چا سره چې د کوم څیز الله فیصله کړې ده هغې باره کې هر څوک فکرمند دی هغې فیصلې نه موږ خبر کړي مو یو او د کوم څیز فیصلې نه چې موږ نه یو خبر چې دا به څه کېږي جنتي به وي که جهنمي به وي نو ټول د هغې باره کې ودرېږ چې زه د الله خوښه ده نو دلته به د الله خوښه ده که رزق درکړي در به کړي که نه درکړي درکړي ولیبتلی الله ما فی صدورکم دا ولیبتلیه دا هغه ځای پورې ولګوه مخکې فاصابکم غم لیکې هغې پسې ولګوه ولیبتلی الله دې لپاره چې ابتلا وکړي الله ما فی صدورکم دا یې څه چې ستاسو په سینو کې دي د هغې ابتلا کوي هغه ازمایي په یې کې سمې خبرې پرېږدي او خرابې خبرې دې لرې کوي جرأت بهادري پکې پرېږدي او بزدلي دې لرې کوي ولیمحص ما فی قلوبکم تمحیص تاسو مخکې ویلې نکار نه چمکاول پړقینده کول ولیمحص ما فی قلوبکم او د دې لپاره چې صاف سوتره کړي د دې لپاره چې پړقینده کړي هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي خبره د زړه د ایمان شوه یعنې قرآن مجید دلته کې تصریح کوي د صحابه کرامو د ایمان ایو لګیا یې نه هغه موږ سره بحث وکړي د ابوبکر او د عمر په ایمان باندې پوه شوې دا بکواسیان لګیا دي ښه دغه خضرایات صاحب ول چیلنج قبول کړی دی چې او راشه ابوبکر او عمر نه د ټولو صحابه کرامو ایمان به ثابت و نو قرآن خو چې یو سړی ووایي که نه اکه شره لږ دی هغه وي زه طالب علم یم د 20 کال نه به عمر یې کمي شاید هغه هم چیلنجونه کوي خلکو ته لګیا دی دې آیتونو سره بس چې لګي ته ښودلی شوي دغه څیزونه غلط سلط ولیمحص ما فی قلوبکم یو راغلی او ما ته به یې دلته ویل چې یو سړی یو حافظ لوی کي د قرآن یو حافظ چاته حفظ وکړي دی به څومره کسانو شفاعت کوي ما یې د یو هم نه کوي په سوال پوه شم چې څه مطلب دی مې د یو هم نشي کولی لکه د حفظ نه خو دغه نه دی چې ته صرف زباني یاد کړه حفظ خو دې دی چې د هغې د حقوقو د آدابو د هغې خیال ساتي احکام پوره کوي سوال هغه دا و چې ابو طالب مسلمان دی ولې رسول الله صلی وسلم پرورش هغه کړی دی مجګال د حافظ د پرورش کوونکي دومره حاضري نو چې ابو طالب د پیغمبر پرورش کړی هغه څومره حاضري زه ګوره زما سکوټ انکار وکړو د هغې نه دي د سوالات یې دغه خولي گپ شپ ټول گپ شپ هغې لپاره خو شرط دا دی چې سړی مؤمن وي که نه چې یو سړی مؤمن نه وي نو که دی حج کړي او که دی زکات ورکړي یو څه فایده نشته اول د هغې ایمان ثابت کړي نه بیا پرورش سره ګورو او بل پرورش د هغه شی هم نه دی 20 کالو پورې خو د هغه بل ترو هغې نه وروسته بیا هغه د پرورش محتاج نه او بل دا چې هغه کړی نو هغه د ایمان په بنیاد خو نه دی کړی خو د قبیلې مشر و څنګه چې نن په قبایلو کې یو مشر د ټولې قبیلې ذمه داري که ښه کوي او که بد کوي ټوله قبیلې یو ځای هلته کې د قبایلو سیسټم و دی خو د ایمان سره تعلق نشته ولیمحص ما فی قلوبکم دې لپاره چې صاف کړي هغه څه چې ستاسو په زړونو کې
قرآن برستوی کتب فی قلوبهم الایمان، اللہ د صحابہ پزل کی ایمان لکل ہے. اور قرآن بشمیر آیات تھی. علمی جائزے مقدمہ کے ما د صحابہ کرام منقبت بانے جو سمر آیتونه یې ټول جمع کړي چې قرآن صحابہ کرامو ته څه وایي. یو کتاب و هغې ته ویل الاصحاب فی الکتاب، الاصحاب فی الکتاب ته مولانا نور الحسن بخاری کتاب و. ما چې کله سرګودا کې سبق وی ناغه مونږ په ګوتو لیکلو، دغه حصه ته ما لیکلې وټوله هغې کې هغه قرآني آیات هغه جمع کړي ولته کې مولانا نور الحسن شاه بخاری. قرآن مجید د صحابه کرامو تعریف کړی، نور کتابونو پسې مزه قرآن نه وګورل. والله علیم بذات الصدور، الله پوهیږي ښه پوهی دی په خبرو د سینو. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، دا ګوره یو هغه خلکو چې هغې دره پرېښې وه خو د هغې باره کې خو تا ولوستل چې الله زورونه وکړه، ورته یې وویل ولقد عفا عنهم، الله تاسو بخلي یې. او دا نور چې کوم دی چا چې تېښته کړې ده د هغې باره کې خبره کوي. ان الذین یقینا کسان تولوا منکم چې تلي دي ستاسو نه یوم التقى الجمعانې، په کومه ورځ چې مخامخ شوې وې دوه ډلې، یعنې احد کې چې دوه ډلې کومې یو ځای شوې، کوم کسان ستاسو نه تلي وو تېښته یې کړې وه، انما استزلهم الشیطانو، یقینا خویولی وو دوی له شیطان ببعض ما کسبو د دې د بعضې کارونو د وجې، یعنې څه پټ ګناهونه یې کړي دي د هغې د وجې شیطان دي دوکه کړل. او ګناهونه ذکر موږ ته نه دی معلوم، خو ښکاره ګناه هم دا کړی چې معصیت د رسول یې کړی دی صلی الله علیه وسلم، د هغه حکم عدولي کړی دی. نو یو ګناه د بل ګناه لپاره سبب جوړېږي. ګناه چې کوم دی بچے جنتی ہے، ګناه چې کوم دی دا بچي راوړي. ګناه مه کوئ، یو ګناه چې دی وکړه ته پوه شو چې دا ګناه دی، فوراً توبه طایب کېږه پرېږده، ورنه یو ګناه به بچي راوړي. نو ښکارېږي دا چې دې نه څه غلطي شوې ده داسې مخکې نورم چې الله د هغې عالم دی، قرآن او حدیث کې د هغې ذکر نشته، او د هغې د وجې دا بله ګناه مشوه. دا بیا الله رب العزت ټولو ته تنقید وکړو. الله ته حق حاصل دی، تنقید کولی شي، تردید کولی شي، زورونه کولی شي. انما استزلهم الشیطان، یقینا خویولی وو دوی له شیطان ببعض ما کسبو د دې د بعضې هغې کارونو د وجې چې کړي وو. ولقد عفا الله عنهم، خبره ختمه شوه. ولقد عفا الله، هر څه چې کړي وو کړی به وو. ګناهونه یادوي او دا ورپسې نه وایي. یو سړي غټ کتاب لیکلو په هغې کې د انبیا د صحابه کرامو غلطۍ خولی، ما سره مخامخ شه مې لکه دا ایسې لیکلي وي دا خو جي قرآن مې لیکلی نو مې ورته مې دا قرآن کې یو تحریف دی کړی وي څنګه مې تا دا آیت کریمه لیکلی دی چې کم کسانو د هجرت نه مخکې د فتح مکې نه مخکې اسلام قبول کړی کم وروستو دا یو برابر نه دي. لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل، یو دا خو ټیک ده مې تا دا لیکلی یو امام په دې بنیاد لیکلی دی نه مې بېایماني دی کړی دی. قرآن چې دغه ختم کی چې کومو کسانو مخکې کړی دی انفاق، کومو کسانو مخکې ایمان راوړی دی، کومو فتح مکې نه وروستو کړی دا برابر نه دي. خو وکلا وعد الله الحسنى، دا آیت یې خوړلی ظالمه. وکلا وعد الله الحسنى، چا که د فتح مکې نه مخکې ایمان قبول کړی دی او چا که وروستو قبول کړی دی، دې ټولو سره الله د جنت وعده کړی. نو ما ورته تا جساس کتاب کتلی، ته جساس کتاب دی کتلی احکام القرآن دا ګن پای کې پروت دی. کم ځای کې چې صحابي د منقبت خبر راځي که نه نو جساس بالته لیکلي دی کې معاویه نه و داخل، ځکه چې هغه وخت کې هغه لا ایمان نه و راوړی. دا داسې حنفي دی ملعون چې یو سړی صحابي د الله د مغفرت نه محروم ګڼي د ته ملعون نه وایي څه ورته وایي زیاته یې کړی په داسې حنفي باندې څوک دی.
چې کم ځای کې منقبت د صحابه کرامو راځي، درې ځای خو ما ته معلوم دي پکې کم از کم. دلته به لیکلي دی چې معاویه نه داخل ځکه چې هغه له ایمان نه راوړی. و دی وکلا وعد الله الحسنى کې وسکه هغه موږ ته ثابت کړو چې هغه د فتح مکې نه مخکې اسلام قبول کړی دی. زه ستا خبره به ومنو، فتح مکې نه وروسته یې قبول کو. نو قرآن خو وایي چې هغه سره هم د جنت وعده کړی. اوس په څه وجه دا ورته هم نه دی شامل؟ دا زیاتې کوي صحابه کرامو سره، د طبیعت خلافي په لګیا وي. ولقد عفا الله عنهم، او یقینا الله دې ته معافي کړې ده. ان الله غفور، یقینا الله غفور دی، هر څه بخي، حلیم ډېر بردبار دی. زه بس کې